دا یو مسله ډیره زیاته زموږ خلک یې کوي او د خلکو زړونو ته تکلیف هم ورکوي. په دې مسله ځان پوهېږي وایي د نایي سره قرباني کېږي نه کېږي. حمام والا نایي کوم چې یخته سټ کوي انسان له او دا سقایي والا چې کوي د دې سره قرباني کېږي نه کېږي. زمونږ خلک په دې مسله کې ډېر نران دي ماشاءالله. دې مسله ځان ښه پوهېږي. زمونږ خلک په دې مسله کې دومره نران دي که نه وایي د نایي سره قرباني نه کېږي. د نایي مال حرام دی او ماله به ځینو خبرو ډېره غوسه راځي. غوسه راله به دې راځي چې ته کله د نایي دکان ته لاړ شې که نه د نایي دکان ته لاړ شي او هغه وایي چې بھائی چیس کې چی بوس کې یو کپ او ته ورته بالکل راوړه. نو ته چې کله په دغه ټیم کې دا چیس کې که نه نو په دغه ټیم کې د پیسې حرامې نه دي. پوه نه شوی په دې مسله. هلکه بھائی کله چې ته د نایي نه چیس کې نو په دغه ټیم کې پیسې حرامې نه دي په دغه ټیم کې حلالې دي. او بھائی خېټې ته حرام شیز نه دی ورپرېښودل پکار که نه. نو ته چې کله د نایي نه دا چیس کې نو په دغه ټیم کې حلالې شوې ستا دپاره خو اوس د قربانۍ په وخت کې اوس ګورم چې بھائی حرامې دي که حلالې. حالانکې دا مسله ده چې د انسان وجود ته حرامه نوڼۍ لاړه حرامه نوڼۍ 40 ورځې لمونځ نه قبلېږي عبادت یې نه قبلېږي. او اوس ته چې کله لاړې نایي نه هغه سره کېناستې هغه راته وایي چې هلکه یو کپ چې وته مې ووایه د استاد یې بوس او چیس کې نو په دغه ټیم کې د حرام او د حلالو تپوس نه کوي. کې تپوس څوک تپوس نه کوي. هغه له شربت ووایه لکه شربت وسکه بوتل ورته ووایه لکه بوتل نو هغې ته ښه ماشاءالله ښه په سور کې او بوتل هم وسکې او شربت هم وسکې هر څه وسکې. خو چې کله د قربانۍ وخت راشي نو تا ته به حرام او حلال ښکاره شي هلکه حرام دی که حلال دی. دغه نایي چې کله خیرات وکړي رښتیا ووایه څوک به پاتې شي. یو کس راته یاد کړي چې نایي خیرات کړی او کسان وایي چې هلکه نه نه ځو بھائی د نایي پیسې حرام داسې په درس کې ځي چې څه وایم هلته به ناستې پرلت پیوالي بیا به نه حرام یو نه به حلال. دغه ټیم کې خو تا ته تپوس ونه کو چې بھائی دا حرامې دي که حلالې. نایي له الله تعالی زوی ورکو او هغه مټایي راواخېسته او تقسیمه یې واله که نه مولانا صاحب راکړه ماشاءالله ډېر زبردست هلکه مبارک شه بھائی. نو ولې دا مټایي حرام حلاله تا تپوس ونه کو چې حرامه ده که حلاله ده نه پوهېږي. استاد یې د اختر راله واړه کړه او نایي د له اخته واړه کړه او ته ورته پیسې واله هغه ورته نه خیر دی زه پرېږده زه پرېږده او تیز ته روان شي پیسې پرېږدې. نو په دغه ټیم کې خو یې تپوس ونه کړو چې بھائی دا خو ستا حق و ستا جیب ته دا پیسې درتلل ستا حق و چې تا ته دا 100 1.5 روپۍ درشي وستا ما ته پرېښودې نو دا حرامې دي که حلالې دي. لیکن د خپل طبیعت بس چې په کوم ځای کې زموږ طبیعت مني یو هلته به حرامې او چې په کوم ځای کې نه مني یو هلته به حلالې. دا غلطه خبره. ته خو د نایي غریب نه دا تپوس کې چې بھائی ستا پیسې حرامې دي که حلالې دي خو تا چېرته د یو غټ کاروباري نه تپوس ونه کړو چې حاجي صاحب څه پوزیشن دی څنګه چل دی مال دې څونه ذخیره کړی دی رښتیا ووایه څونه توړې اوړه در سره پراته دي او څونه شارټیج دی خلک به یې د اوړو پسې ړانده شو او ریټ ختلی دی د چا د وجې نه د دې دوکاندار د وجې نه ختلی ځکه چې دومره تروړې یې ښودې دي بھائی نه یې خرڅوي هله به یې خرڅوي د خپل طبیعت ریټ ورته میلاو شي. چینی پراته دي او بھائی نه یې خرڅومه او که خرڅوم هم دومره یې اخیستې دي څوک یې اخیستی نه شي او په دوکان کې پې ریټ وختو. غریب سړی پریشانه دی وایي لکه بھائی وایي 200 روپۍ تروړه ګرانه شوه مړه جو تو سره پریشانه کېږي 200 روپۍ تروړه ګرانه شو نو څه دنیا ورانه شو. هلته ګوره که نه ستا مسلمان نور ته څونه پیدا وشوه چې هغه مثلا ډېر هم کمي او یو 2000 تروړې راوړي دي په ګودام کې ورته پرتې دي او 200 روپۍ وخته نو ستا مسلمان نور ته څونه غټه پیدا ورسېده. مسلمانه خوشحالېږي ستا په علاقه کې مالداره پیدا شو بس دا مالدار د چا پلار هم نشي غریب کولی سوا د الله نه. دا به اوس په بره روانې ځکه چې هغه دونه مال جمع کړی دی دونه ګودامونه ډک کړي دي چې ریټ ټیخېږي که نه هغه دواګانې کوي خدای پاکه ګراني کوي زما پکې پیدا ده زه ښه اوچتېږم. ټول شي غریب ته دی غریب ته ته د مالدار نه چېرته تپوس نه کوې
چې حاجي صاحب ستاسو عمل حلال دی حرام دی؟ حاجي ما کور جوړ کو جی راځي مبارکه له ماشاءالله. ما ته یو کس وی مفتی صاحب ته کې د مالداران ډېر یادې غوري وای دا خلک خپو بشي دنه. مې راغه باړو مالدار نه اجازه مانه خپکی دا بیا بیمه نه دا عمل به حرامي زکه په زمانه خپکی ها که غلطه یم چې سړی زمانه په دې خپکی کنه چې یاره مفتی صاحب ته د حق مسله ولي بیان کړه خدای دې دا سړی مکمل خپکی چې دا چې خپي جوړو بیا چرته خدای پاک خوشاله نه دغه چې حرامه کوي کنه راځي چې د کور مبارکه لږی ماشاءالله به مبارکه راځي او هر سړی بګی ناس ته رو او رزق خوري علما هم راځي مفتیان هم راځي قاریان هم راځي مجاهدین هم راځي تبلیغیان هم راځي به څه چللې کور جوړ کړی جی اول ته لیکلي هذا من فضل ربي دا زموږ د رب هم باندې غټ احسان دی څه چللې کور می جوړ کړی جی کور اجي صاحب تا کور پس جوړ کړی دا پیسې حرامي دي حلالي دي مړه د هغې سره ورسته ګورو مسلمان الله را باندې رحم کړی د چت ځای را کړی د سر سوري را کړی نه د سر سوري دی خیر دی نه خیر دی زما کور دی کچی زه دې په کنډر کې ناست یم که نه زه دې په چوپال کې ناست یم که نه خو چې د حلال وي نه چې قربانۍ کې به تپوس کومه چې د نایي سره قرباني کېږي که نه کېږي ما ته یو نایي وی و یاره خلکو خولې له راویستی او وی قسم په الله وی زه ستاسو په شان کسان چې که نه دا کس د خولې خبره ده وایي ستاسو په شان کسان ناشي زه ورځ د ګیره سمه کومه یخته وله سم کوم وایي دغه پیسې زه لږې لږې جمع کومه وایي که دا حرامي جدا راته ووایه وایي دغه پیسې جمع کوم او ځان له مولې یو دغه جوړ کړی د خزانه وایي چې دا پیسې پورې شي بیا په هغې باندې قرباني وکړم بینک کې به کار کوي ښه ټیک ټاک دی جی دا خو ماشاءالله بینک کې دی پیسې شمارئ دا چکونه حرام دي ساده سړی دا سکے نه دي حرام دا دونه خپلې پیسې دي دنیا هر څه پکېږي حرام خو دې ته وایي چې یو سړی وږی شوی دی او ډېر زیات تکلیف دی وته او دې په دې تکلیف کې لاړو او د هوټل مخې ته ولاړلی او ګوري چې د دې تنور والا به اخوا مخ شي او روټۍ به وتښتوم دا حرام دی دا حرام دی دا حرام نه دی چې زه چې کوم دی په یو کرسی باندې ناست یم او زه تا ته ویم چې بهی 3 لکه راکړه کار به دې وشي ولې 3 لکه زمانه ولې غواړئ کار دله کوم که نه ډېره مهرباني چې تاسو ماله دونه ښکلی کار وکړو 6 لکه روپۍ راکړه نوکري به درله وکړمه زه هغې ته حرام یې نشم ویلی دنیا تعلیم یافته کسان ښه ډیګری ورسره شته کوالیفیکیشن یې برابر دی هر څیز ورسره برابر دی سکل ورسره شته نوکري نه میلاویږي ولې نغدي پیسې ورسره نشته ما ته یو کس بلوز ټلیفون نه د دنیا خلک کوي مفتي صاحب نوکري راته میلاویږي خو د حرام او د حلال نه یېرېږم نو مې ځینې خبرې داسې چې زموږ نه تپوس مه کوئ د هغې وجه دا ده چې موږ هم عوام یو که نه پبلک خو موږ هم یو که نه دا مسلې خو موږ ته هم پېښې راځي که نه نو مې څه پوزیشن دی وایي پوزیشن مې داسې دی چې بھائی ټیسټ مې پاس دی انټرویو مې پاس ده لیکن بل سړی 6 لکه ورکوي او زه شاته کېږم هغه به رامخکې کېږي وایي څه وکړمه نو مې یاره زه درته نشم ویل زما سره خو دقه قرآن او حدیث دی او زه به درته یم چې الراشي والمرتشي کلاهما فی النار رشوت اخیستونکی او رشوت ورکوونکی دواړه جهنمیان دي هغه غریب وایي ما ته نوکري نه میلاویږي ته به کې د جهنم او د جنت خبرې کوي زما بچي وکړي دي زه څه وکړم او زه یم نه ماشاءالله بھائی هغه چې کوم دی په ډېر غټ پوسټ باندې دی ډېر قابل سړی دی نو د حرامي او د حرامي دا تحقیق صرف د غریب دپاره نه دی بلکې د مالدار دپاره هم دی دغه مالدار نه هم تپوس وکړو چې بھائی زه ستا خواله راغلی یم ستا دا مال حرام دی که حلال دی نو د مالدار مخې ته مونږ نشو ویلی دا صرف مونږ د غریب مخې ته وایو بینک ته لاړ شو که نه اکاونټ راله کولاوئ هغه ورته چې ورته ووایه او مونږ د ښه ښکلي ناست یو او بس چې ورته کاوه ورته ووایه مړه کاوه صحیح ده سکو که نه سکو بھائی ولې ځکه چې زما پې کار دی او بھائی خلک ګوري چې دونه عزت راکوي ماله دونه عزت راکوي راځه مړه د عزت ښه دی پرېږده حرام او حلاله هر سړي ورته هلته چې کوم دی په کرسۍ ډډه والي او خوشحالي چې بھائی ماله چای راغی او ماله شربت راغی الله بنده لږ دې سیز ته ګوره چې حرام دی که حلال دی سود به کوې خو زه ورته دا نشم ویلی چې هلکه بھائی ستا سره قرباني نه کومه ګاونډ مې خرابېږي رشته مې خرابېږي شلویري دې خرابه شي زما رب زمانه خفه کېږي زه دا قرباني د چا دپاره کومه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله رب العزت فرمای اے پیغمبر وای ورته ان صلاتي
زما هغه عبادتونه چې کوم بدني دي ونسکی او زما هغه عبادتونه کوم چې مالی دي ومحیایا ومماتی زما ژوند او زما مرګ لله رب العالمین دا چا لپاره دی دا هغه رب لپاره دی جهانونو پروردگار دی نو که د نایي تا ته پته چې یاره دی به ګیرو کې ډیزاین جوړی دی حجامتونه کوي نو واقعي د هغه سره قرباني بیا نه کېږي ځان له دې وکړي هغه د هغه ځان له کېږي ما ته ووایي چې یاره داسې وکړي چې بهایي کم حلالي پیسې ته ښکاري داسې کسان دي چې یاره هغو له دې ګیره سیټ کوي سنت ولا برابروي نو هغه ټیک دی صحیح دی خو چې کومې ګیرې خریل دي نو ګیره خریل چې کوم دی دا سراسر د نبي علیه الصلاة والسلام نافرمانی ده لہذا حرام دی حرام ته به حرام وایو یا به ګیرې کې ډیزاین جوړی دا خو د دین پسې مذاق دی او دغه مذاق د وجې نه دا پیسه حرامه ده لہذا دې سړي سره بیا قرباني نه کړي